او ته فرمایي به چې تاسو ټولې ګواه اوسئ چې دغو ټولو کسانو ته ما مغفرت کړی. لله الحمد. الله تعالی دغه توفیق ما او تا ته راکړی ده چې په داسې بابرکته مجلس کې یو چې په دا 2-3 غنټې باندې الله تعالی زما او ستا ټول ګناهونه رامعاف کړي. ملائکه به ورته فرمایي چې یا الله په دې مجلس کې خو داسې کسان هم ناسو چې د هغو مطلب د خبرې اورېدل نه وو، هغه صرف پر لاره باندې تېرېدل چې د جلسګاه غږ یې واورېدی، د تقریر غږ یې واورېدی، صرف دغه یې راوګرځېدل، د هغو د زده کړې مطلب نه وو. الله تعالی به ورته فرمایي چې ما و هغو ته هم بخښه کړې ده، زه تر ټولو ګناه ورکوې. نو دا ډیر د برکت مجلس ده، د دې نصیبه له هر چا سره نه کېږي. ډیر کسان به دا رقم کوي چې په شاوخوا کورو کې به اوس هم ناستې، الله تعالی به د دې برکت د دې مجلس توفیق نه وي ورکړی. نن یو داسې مجلس دی، په دې مجلس کې داسې کوچني کوچني حافظان فارغه شوي چې د الله تعالی کلام یې یاد کړی. الله تعالی خپل کلام د دنیا تر پیدائش 50,000 کاله مخکې دغه کلام الله تعالی په خپله تلاوت کړی ده. آسماني چې څه کتابونه دي، که تورات ده، که زبور ده، که انجیل ده، او کمی صحیفې شوې، د دغو یوې تلاوت هم الله تعالی نه ده کړی. یوازې قرآن کریم ده چې د دې تلاوت الله تعالی په خپله کړی ده. دا الله تعالی په خپله ویلی دی، ځکه دې ته کلام الله وایي. د دې تکلم الله تعالی د دنیا تر پیدائش 50,000 کاله مخکې کړی. بیا چې کله دنیا پیدا کېدله، آدم علیه السلام پیدا کېدی، پر هغه تر پیدائش 2,000 کاله مخکې الله تعالی په لوح محفوظ کې ولیکئ. او کله چې آدم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی او 1,40,000 کم ذات انبیا تیر شو، الله تعالی پر یو داسې نبی باندې د خپل کلام را نازل کو، د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې له لوح محفوظ څخه د لیلة القدر په شپه باندې الله تعالی و سماء الدنیا ته راوړی ټول قرآن کریم. له هغه وروسته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوي زندګۍ کې په 23 کاله کې د ضرورت مطابق جبرائیل علیه السلام له اسمانه څخه ومځکې ته کله یو آیات، کله 2 آیاته، کله پوره صورت پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رسوي. او دا هغه عظیم کتاب دی چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله تعالی وایي دا ما نازل کړی او د دې د حفاظت ذمہواري هم ما اخیستې ده، د دې حفاظت به هم زه کوم. تورات چې پر چا نازل سوی، زبور چې پر چا نازل سوی، انجیل چې پر چا نازل سوی، هغه دین ټول ختم سوی دی. یوازې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین د هغه شریعت باقی پاتې و او تر قیامته پورې به دا باقی وي، ځکه الله تعالی د دغه د حفاظت ذمہواري واخیسته. نو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون.